أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 41 آیت بسورۃ العنکبوت کے مثل الذین حال دا کسانو اتخذو چې ګڼلې دي جوړ کړې دي من دون الله سوا د الله نام ګڼلې دي اولیاء مددګاران حال څنګه دي حال داسې دي کما مثل العنکبوت پشان د حال د جولاګي دي اتخذت چې جوړ کړې دي یو شی بیتن کور ورتوائیم و ان اوهن البیوت یقینا ډیر کمزور په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دي لو کانوا یعلمون کاش کدی پویدل امام رازی رحم الله ربط په دې طریقې لګي چې کله الله مخکې هلاکت بیان کداغه چا چې شرک کړی دی او عذاب داغه چا ذکر کو چې هغه تکذیب کړی دی او هغه له په دواړه جانه کې هغه خپل معبودانو څخه فایده ورنکړه هغه خپل باطل معبودانو ته رکوع سجده کول هغه څخه فایده ورنکړه عذاب دپنه کو دلته مثال بیانې داغه د معبودانو د کمزورې چې ګوره خو د جولاګي د کور غونته بیکار دي کپائے کے سوک پناہ والی فیدہ نور کئی او آرام پکے نہ ملاوی گیو پاتی کی دن کی تا ددی مثال ددی دا شرکاو ددا غی جولاگی دا کور دخوا درم باب دے چلی گی باش چپان آیا تا پورے دے آیت کی دا شرک دا رد دا پارا مثال ببیانی کی د مشرکانو د الہو اباطل الہو ضعف و عجز کمزوری و بیانی شرک و د اہل شرک تمثیل ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی للمشرکین فی اتخاذهم آلہۃ من دون اللہ دا مثال دے چې الله بیان کړی د مشرکانو د هغه مشرکانو د بیان د پاره چې هغه د الله نه علاوه نور معبودان جوړ کړی دي هغه عقیده لري چې دا الہ به زمونږ امداد کې موږ لره رک برا کوي او په سخته کې هغه ته आवाज کی په سخته کې و يتمسكون بهم فی الشدائد ندی په خپل عقیده کې په خپل کار کې ابن کثیر وی کبیت العنکبوت عنکبوت اونته دي داغه د کور اونته جولاګي د کور اونته دي په کمزورې کې او په عجز کې د دې مثال د عنکبوت د کور دی ولې دې مشرکانو لاس اچولې دې د جولاګي کور ته دې چې د خپل له حج وګړي دي نه دې مثال سره گویا کې د جولاګي کور کې پناه غسته ده ها لکه چې دا هیڅ فایده نه ورکي هیڅ ګرم والے هیڅ فایده نه ورکي لکه چې دې ته پته وي چې مونږه دا کوم له ډېر مضبوط او پاورفل ګڼل دي دا خو د جولاګي د جولا د کور غونته کمزوري دي نبی به دغه الہ نه وګڼلې دا د مسلمان خلاف د مؤمن خلاف داغي عمل پیش کړي د مؤمن خلاف دا چې د مؤمن او د مسلم زړه الله پورې تړلې وي او هغه سره سره د اتباع د شریعت کوي او هغه تمسک بالعروه الوثقا وي ښا مؤمن چې کوم دی هغه عروه الوثقا کلکه کړي نیولې چې مضبوطه ده دا اپوزیٹ سيزونه په دې آیت کې بیان شو اپوزیٹ د مؤمن تاسو ته بیانې مؤمن تاسو مخکې ویلو عروه الوثقا سورۃ البقره کې هغه تمسک کړي د مضبوطه کړي مؤمن مشرک تمسک کوي نیول کوي د بیت العنکبوت دا عقاید داسې کمزوري ده چې جولاګي د کور شیخ رحم الله یو قسم یو خبر دلته کوله چې استاد له مقرر له بګاړ دي چې کله کله په جمعه کې په شرک باندې رد کوي دې سره معاشره کې صفائی راځي ولې یو کور والا کې صفائی نه کی په کور کې جالې او جولاګان کیږي نه سو وخت پس ته خامخا په شرک تنقید کوي
چې دا د علاقې صفایي کېږي. ښه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثل الذین زمونږ استادان معنی کې هغوی مثل الذین حال د هغې کسانو دي دا معنی کې. امام طبري امام سمرقندي وی مثل الذین اتخذوا الالهه، هغې مثل په معنی د مثل هم دغسې اخلي، خو چونکې هغې عربي کې تفسیر کوي نه هغه عام سړی په هغې نه پوهېږي، معنی هم دغه حالت دی. حال د هغې کسانو طبري معنی کې اتخذوا الالهه چې ګڼلي دي الهه بوتان سوا د الله نه امدادیان مددګاران، د هغې د امداد امید ساتي، عقیده ساتي، حاجت په وخت کې د هغې د نفع امید ساتي. د هغې مثال هغه وروسته وي. سمرقندي وي دا خلک چې د بوتانو عبادت کې د هغې مثال او د هغې حالت د هغې هغه د منفعت کموالی کمثل العنکبوت دی. امام بیضاوي مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء، حال د هغې کسانو چې د الله نه علاوه کارسازان ګڼلي دي، په هغې باندې اعتماد کوي، په هغې باندې توکل کوي. هغوی دا اولیاء څنګه معتمدا و متکلا، اعتماد کی په هغې باندې او توکل کی په هغې باندې. د دې حال څه دی کمثل العنکبوت، په شان د جولاګي د جولاګي دی. څنګه د جولاګي په شان دی؟ امام طبري وي په کمزوروالي کې، په کمزورۍ کې او د ځان د بچوالي په کمزورۍ کې ځان نشي بچ کولی، په هغې کې د عنکبوت په شانتې دی. عنکبوت څه شی دی؟ ثعلب وي. عنکبوت مؤنث دی، عنکبوت دا مؤنث دی. ثعلب وي غټ عالم دی، نحوي دی، لغوي دی. او بعض عرب وي دا مذکر هم استعمالي، عنکبوت مذکر مؤنث دواړه راځي. امام قرطبي لیکي چې عنکبوت الدویب هغه وړوکې غونده چینجې دی مشهورو، چې هغه دا تارونه مارونه راکاږي، کمزوري، چې هوا ته بالکل د ټینګې نه وي. جمع عناقیب راځي او عناقب عقاب عقب اعقب دا د جمع راځي. عناقب د دې نه تصغیر صیغې سره راځي. یزید بن میسر وی چې عنکبوت شیطان دی، الله د شکل مسخ کړی دی. او بعضې کمزورې خبرې دي په دې کې عطا خراساني وي چې د جولاګي 2 ځله په داود علیه السلام باندې جاله جوړه کړې وه، دغه شانتې په نبي صلی الله علیه وسلم هم جوړه کړې وه، نو په دې وجه د دې د قتل لمن راغلی. دا دروغ دي. کمه جولا واقع چې غار سور کې د دروغ دي، کمترو وګې مګې دا ټول دروغ دي. او د داود علیه السلام د مونږ خبر نه یو. وی کله چې د جالوت غوښتنه د باندې وی جولا جاله جوړه کړې وه که نه. روایت ته د سیدنا علی رضی الله عنه قرطبي وی چې هغه فرمایل طهروا بیوتکم، خپل کورونه پاکې من نسج العنکبوت، د عنکبوت د جالونه، ځکه په کور کې د جالې پرېښودل یورث الفقر، او د سره غریبي پیدا کېږي. یورث الفقر ومنع الخمیر یورث الفقر، دغه شانت خمیر منع کول دام فقر پیدا کی، غریبی پیدا کی. امام رازی وی حکمت څه دی په دې کې چې دا مثال ذکر کا نور ذکر نکړو. هغه وی ځکه کور چې کوم دی کور ان البیت دې کې څه کورونه ډېر ضروري، څه خبرې څه امور ډېر ضروری وي. حائط دیوال پکار وي، داسې سورې پکار وي چې هغه چت داسې پکار وي چې سورې ورکوي، ور پکار وي چې هغه بندېږي. دا په کور کې ضروري څیزونه دي. څه داسې کارونه چې د هغې نه سړي ته په هغې فایده میلاویږي، څه داسې امور دي ارتفاق په هغې سره پیدا کېږي. وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، که چېرې دغه شانتې نه وي دوه کارونه، بیا خامخا وي دوه امور. یا به دیوال وي، داسې دیوال به وي چې هغې سره سړزي ته پکېږي، دا خو خامخا پکار دی که دا نور نه وي. که ور پکې نه وي نه دي، خو دیوال داسې پکار دی چې هوا بند وي، داسې چت پکار دی چې ګرمۍ نه سړی بچ کوي. نه که دا پکې هم نه وي، دا کور نه دا بیدیا ده، دا بیدیا ده. بیا نه دیوال ته نه چې دا خو کور نه دی، لیکن کور د عنکبوت چې کوم دی لا یجنها ولا یکنها، نه ګرمول کې نه محفوظ وال راولي. دا څنګه کور دی؟
نه دغه شانته معبود پکار د چې چا عبادت کینا هغه د پیدایش کې هغه د رزق ورکوي تعالی د فایده درکې تا د منافع در رسي تا نه د ضررونه لري کوي نه کدا کارونه پای کې نه وي فإن لم تجتمع هذه الامور فلا اقل من دفع ضرر ټول کارونه نه کوي نه دا خو دې کې چې ضرر د دفع کی او نفع د راکاږي نه کدام نه کوي نه دا خو اړو خدای نه دی دا خو معبود نه دی دا خو نشته نه دا د دې مثال له پیش کولو دغه وجه ده چې دې د چا عبادت کې او دا کم سیز د کافر نیولې د بوتان د اولیاء د جوړګړي مددګاران دا د عنکبوت د کور غونته به فیدی سیز ده نه دیوال شته نه ورشته نه پیچر شته بل وجه بیان کړی دی امام رازی چې دا په کور کې کمې درجې والا کور دی ځکه چې کور خو یا د ګټې نه جوړیږي د ګټې نه فإن البيت من الحجر د ګټې نه چې جوړ شي هغه فایده ورکي سورې هوا منې کی اوبه منې کی ور خوره او کم چې د لرګي نه جوړ شي والبيت من الخشب يفيد الاستظلال لرګي نه چې جوړ شي یخ سورې ورکي دغه ګرمي سړځي د فګي هوا نه د پګي دغه مضبوطه هوا له کور به وجد کړي او ور وبم نه د پګي صدا خیمونه د وختونو جوړ شوي د کپړونو جوړ شوي کنه دغه فایده بیان کړي خو کور د جوړاږي هغه نه انور شواګانې د فګي اسم نه کوي نه هوا د فګي نو بد فګي دغه شانته معبود اعلی درجه والا هغه ډېر فایده ورګي کم چې ادنا هغه اسې به خلک په زور خدای کړي نه غي سم نشي کولی بل وجه بیان کړی دا بهر کې مقصد د ټولو دغه دی چې کور د جوړاږي هغه ډېر کمزور دی اتخذت بیتان جوړ کړی دی د کور امام طبري وی ځان له کو جوړ کړی دی ځان لام د پاره ځان پدې کې پټکی لیکن دا حاجت نه پوره کوي اسې بس کور دینو امام رازی لیکلی دی پای کې مچان راټینګي خو لیکن نور څه فایده نه ورکي د مچان د نیول نه علاوه نور څه فایده خو نشته دغه شانته دا مشرکان کله چې د الله عذاب پتی باندې راشي نه دغه الها چې دی جوړ کړي لکه د جولاګانو ناغه دی نشي بچ کولې څنګه چې جولا ځان دوبونه نشي د فکولې ځان دا وان نشي بچ کولې دغه شانته دغه الها دی عذاب نشي د فکولې دغه د مثال کې دغه اشکال او دغه پکې مسله و وان اوهن البيوت یقین کمزورې په کورونو کې زیات کمزورې وهن کمزورې ته وی کنه وهن العظم تاسو به ورېدلی کمزوري شوي د ماړو کې سورۃ مریم کې او هنا زیات کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی اضعف ته اضعف یو ضعیف کمزورې او اضعف ډېر زیات کمزورې ډېر زیات بیکاره ولې سمرقندي وي دا د ګرمۍ او سړدۍ نه فایده نه بچاو نه ورکوي نه د باران نه امام راضی ګور چې څنګه دا مثال په شروع کې صحیح و دا هان ته په آخر کې هم صحیح دی آخر کې یعنی آخرت کې دنیا کې دا دی چې که هوا را لندا کور د جولا کې بوجود کی بیا باندې پسترګو سی ویني نه ایس اثر به هم نیوي دغه شان د په آخرت کې د مشرک عمل غم بیکار دی څنګه چې دنیا کې بیکار او آخرت کې هم بیکار دی څنګه سورۃ الفرقان د اجتماع دغه تفسیر دی وقدمنا الی ما عملوا من عمل من بروان د شو د مشرکانو هغه عمل د دې سکړي دي فجعلناه هبا منصورا کوبا عمل د دې دړال وتون کې خورا ورا دنیا کې منکبوت او ولته منکبوت ښه شی بني د چې بوتانو له سکړي دي مشرکانو د قبرونو له سکړي فائدہ نه ورکی لو کانوا یعلمون کاش کدی پودل چې دا د الله نه اولیاء نه پکاريږي د دې فائدې نشته دي دا بیکار دي دا جاهل دی پوه نشولو چې دې کې څه فائدہ نشته دي سو کوئی امام قرطبی چې لو متعلق ته د عنکبوت د کور سره یعنی کاش کدی پوهدل چې عبادت د بوتانو لکه د جولاګي کور جوړول دي چې هغه هیڅ فایده نه ورکوي څوک داسې وایي وان هذا مثلهم لما عبدوها دا مثال د هغه څه چې دی هغه د هغې عبادت کړی دی د دې خبرې نه دی وي یعلمون ان البیت العنکبوت ضعیف د دې نه دی وي د هغې دی ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم
ان الله یقینا الله یعلم خپویږي ما پاغسو يدعونا چې دی را بلی من دونه داغه سوا من شین کار سوی وهو العزیز الحکیم خاص هغه الله زور ور د حکمتونو ولده. امام رازی وی کړی چې مخکې مثال بیان کړي د عمل نو لکه جولا کې پشانته ده هغه مخکې بیان شو. نګویا کافر دا سه خبر او کړه چې انا لا عبد هذه الاوثان الذي اتخذها وهي تحت تسخيرهم زه خو دا هغه بوتانو عبادت نه کومه چې هغه دما گرفت کی دی او زما تسخیر کی دی دما کنټرول کی دی بلکې دا خو دا غستور شکل نه دی زدا غي بات کوما چې زدا غ انډر کیم زدا غ تسخیر کیم اغه استوري مال فایده راکی مال ضرر راکی مال خیر او شر را رسی اغه ته سیدا کوم اغه له عزت ور کوما خبره پوښ نه الله او ته وی دلته دا جواب کی رد شرک د لپاره دلیل پیش کیو د الله درې صفات پیش کی ان الله یقین الله یعلم پویږي ما پاغ سو يدعون چې دی عبادت کوي تاسو عبادت کوي یا غي عبادت کوي الله دغه په کمزورې پوي دی ښا قرطبي وی ان الله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه یقین الله دا هغه سيزونو په کمزورې باندې ډېر خپوي دی چې تاسو دا غنه لا عبادت کوي ته وکړه جولاگی پشان کمزور نه دی کنه هغه مضبوط ته دا هغه نه الله وی هغه بیام کمزور دی الله غون ته عزیز او ضرور نه دی مړه. امام بیزاوی وی چې دی کې یو لفظ هغه مزمر دی پټته هغه دا دی چې قل للکفر ان الله يعلم ما يدعون دی کافر تو وای چې ګین الله خپويږي پاغه سوچ دی را بلی سیوا دا غنا الله ته معلوم دی دغه حیثیت ته معلوم دی من دونه من شین داغن علاوه که هر سیز دیرا بلی هر څه را مدد شوی نه الله ته پته دا چې دا نه نفع ورکوي نه نقصان ورکوي هیڅ فایده نه ورکوي د عنکبوت غونته دي ټولو او دې الفاظو کې ډېره سخته زورونه د امام سمرقندي وي ځکه الله ته وی پته دا چې دا شفاعت نشي کولی او الله ته پته دا د دې سزا بدیله ورکوي الله ته پته ده که نه چې ته دا کار کې دې سزا به ته خورې. امام رازی ہوا مثل بیت العنکبوت دا د عنکبوت غون ته کمزوری دی کاغه ملک ته کاغه ستوره دی کاغه ارس دی دی خو چې موږ د ستوري عبادت کوو کنه یا موږ د پرخته عبادت کوو اخو د عنکبوت غون ته نه د مشرکان وي نه الله او ته وی چې هغه هر څه چي دي وکل ما عد الله هر څه چې الله نه سیوا دي هغه پیدا نه ورکړي نقصان ورکړي مگر د الله پیدن باندې هغه کولی شي نتاو چې د غایب سي عبادت کوي نه هغه د حاضر سوزونتا هغه دی او د الله نه علاوه هیڅ معبود او الہ نشته. ابن کثیر هغه بل نقطه پیدا کړي هغه وی کې نه الله پويږي پاغه سبان دی چې کوم مول تاسو کوي ته چې کم کردار دستا او کوم عمل دستا نه الله ته پته ده او هغه ته پته تاسو هغه سره شریک وي آسان تفسیر بالکل وګو وهو العزیز الحکیم واغلا زور ور دے خپل انتقام بخری دا غچا چې کفر او شرک کړي اب سزا دی ورګي څنګه چې مخکنو خلکو باندې عذابونه راوصل کم چې د صورت کې بیان شوی دي نو په دغه خلکو به عذاب راولي چې څوک د الله نو علاوه کارسازان جوړي څنګه چې اغه خپل والے هو کارسازانو پیدا نه ور کړی دی لوم دغه فایده نه ورګي حکیم دی الله په خپل مخلوقات په هر کار کې دغه تدبیری الله چې مخلوق باره کې څه فیصله کوي نو پای کې دغه حکمت وي هر تدبیر کې دغه حکمت وي ناغه به هلاکی هغه څوک چې دغه هلاکول غواړي او دا چا هلاکت چې غرستو کول غواړي ناغه رستو کوي پدې کې دا حکمتي هغه کې هغه ته الله ته خیر معلوم وي ښا تو بری دا تفسیر کی دا عزیز او حکیم سمرقندی وا عزیز دی په انتقام باندې قادر دی کم چې ګناهګار دی کم چې عاصی دی پاغه باندې الله قادر دی کمزور نه دی حکیم دی حکیم فیصله کی هغه د سزا حکیم هغه بیا د حکم ناغسته څوک چې داغه نه علاوه د چا عبادت کین الله داغه فیصله وکړي وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وتلک الامثال دغه مثال ندی نضربها مون بیانو د للناس د خلکو د فائدې د پاره
فائدې دپاره خو د عام ټولو دپاره دي. وما یعقلها نه پوهېږي په دې مثالونو الا العالمون مگر عالمان. امام رازی وی قال الکافرون کافرانو وی څنګه الله پاک خالق د ازمکه او د اسمانونو مثالونه بیانې د حشرات او مشرات د ماشو مچانو د عنکبوت دا لا څنګه خبره ده مړه د مولوی ذات د واړه واړه مثالونه پیش کوي. جواب دا غیو شو چې الامثال تضرب للناس مثالونه خلکو د پاره پیش کیږي کله چې دی د زناور غونته کار نه کوي چې تو زناور شوی او عنکبوت غونته سیس پورې اړه مې کنه نته د سړی بچی شان تا د بسم خبره پیش شي کنه. ان لم تكونوا كالانعام يحصل لكم منه ادراك ما يوجب نفرتكم مما انتم فيه. کتا زو کدی زناور غونته کار نه کوي کنه ندیلا دیتا پدې نصیحت سره پدې مثال سره نصیحت ملوشي او دا غلط کار نه بدی نفرت پیدا شي. ذکا لأن التشبیه یؤثر فی النفس تاثیرا ذکا چې تشبیه یو سیز مثال په نفس باندې اثر کی اثر څنګه چې دلیل په نفس باندې اثر کوي. د مثالونو فائدہ بیانېږي چې عبرت ته عبرت داستان سرائی نه داستان کول نه دي. وتلک الامثال تلک بمانه د هذه او دا مثالونه دا اوس چې بیان شو په دې آیت کې مخکې آیت کې یا مخکې صورت کې ټول واقعات ورا واخله دا اشباح و نظائر. ابن جوزی یعنی امثال القرآن د قرآن مثالونه چې د کافرانو احوال پکې الله تمثيل سره بیان کړی دي کم چې حج او سورۃ البقره او نور ځایونو کې ذکر شوی دي. قرطبی وی دا نضربها نبینها ضرب سے لکه لام راشي معنی بیان دا نه چې وخویا موږ د خلکو لپاره دا معنی نضربها بیانو موږ د الناس د خلکو لپاره د خلکو د پوی لپاره پیش کو دا غي د الہ حالات بیانو خلکو ته واضح کو. امام بیضاوی د خلکو افهام ته موږ نزدیکو تقریبا یعنی قرب نزدیکوی قریب دا بوزو آغا چې لري وي د دې فهمونو نام کما خبره لري وي نه نزدیکو د جولاګي مثال پیش کړه خلکو ته واضح شو. تا ته بخکاری چې غټ کټ خبر دی غټ کټ بوته نه د خدا سے بیکار دی که جولاګي کورو نسبت خلک پوه شو چې ز اس نظرانه شکرانه وړم او اسه د سیب نه یریدم مېس کې خواغه خیر خیریت ته. وما یعقلها هن پویږي په دې مثالونو بیان کړو خو ما ټول خلکو د پاره دي کا عقل پکې وي نه پوي بشي خو نه پويږي په دې باندې مگر عالمان. امام طبری وی وما يعقل انه سيء بهذه الامثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيما ضربت له مثلا. پدې مثالونو کې چې کم حق خبره واضح کیږي کنه نه پويږي پاغه باندې مگر عالمان. سمرقندی وی نه پويږي او علم نه لري د دې مگر العالمون العلماء. امام بیضاوی نه پويږي د دې په حسن باندې او د فائدې باندې الا العالمون مگر عالمان. طبری عالمون کم العالمون بالله و آیاته آغا چې الله د الله علم لري او د الله د آیاتونو د قدرتونو علم لري. سمرقندی عالمون مراد موحدون دي مگر آغا خلق چې غیب توحید ولدي غیب دې پويږي عاقلین. سمرقندی وی عالمون بالله قرطبی وی عالمان باغی پويږي د الله معرفت لرونکي عالمان خام. ابن کثیر وی نه پويږي په دې باندې تدبر او فهم د دې نه لري مگر الراسخون فی العلم علم کې ډېر پاخري پای کې یو کمال ته رسیدلی دي. عمر بن عاص رضی الله عنه فرمایل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نظر مثال نزد کړی دي عقلت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم الف مثل او دا منقبت دلوی عظیم منقبت د عمر بن عاص. امام رازی وی د مثالونو په حقیقت باندې نه پويږي مگر العلماء. یو سیس چې ویني پسترګه باندې نه هر سړی باغی پويږي دا پلاني شیز دی خدای هغه صحیح ادراک عاقل او عالم سړی باغی پويږي چې دا
ډېر خلک به وي هغه نه پوهېږي پې، خاص کسان هغه په خاص څیزونو باندې پوهېږي، کم چې باریک علم وي د هغې او د مخکې نه سړي سره پوهه نه وي نو هغه نه پوهېږي په هغې. ته اوس یو بوته یو سکه یو سړي ته کښېنه ته پته دا سکه ده دومره خو پوهېږي، خو دا نه پوهېږي پې چې د کومې زمانې ده، او بیا په دې به هم نه پوهېږي چې دا د څو روپو ده. نه دغه امام راضي دا نقطه حل کوي چې په ظاهر او په هر سړی پوه شي چې دا جولاګي داسې داسې، خو لیکن هغې کې چې دننه کم باریک بیني ده هغه کمزوروالی ذکر کړي نو په دې بیا هر څوک نه پوهېږي. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله پیدا کړی دی الله السماوات اسماء والارض او ځمکه بالحق د حق د ښکاره کولو دپاره، ان فی ذلک یقین خامخا په دې کې لآیة دلیل شته دی للمؤمنین د مؤمنانو دپاره. امام رازی رحمه الله هغه ربط بیاني او آسان ربط بل د دې داته ویل شمه چې دا مخکې د مشرکانو ذکر وشو هغې الله نه مني، دغه صفات نه مني، دغه من دون الله عبادتونه کوي، نه الله تسلی ورکړي مؤمنان الله ته پرېږده هغه مني که نه مني، خو ځمکه اسمانو خو الله پیدا کړي دي که نه، په دې کې د الله د قدرت او د الوهیت نښې دي که نه، بس دا کافي دي یو سړی ایمان لري، دا آسان ربط دی. تسلی ورکړي الله مؤمنانو له شرک د رد دلیل پیش کړي، د الله څلورم صفت اسمان او د ځمکې شهادت او گواهی دا پیش کړي چې دوی د الله په الوهیت او دغه په خالقیت او دغه په رازقیت باندې پوره گواهی ورکوي که نه، دا دواړه قسم کوي، د دې دا وجود نه پته لګي. خلق الله السماوات والارض پیدا کړي دی الله اسمان او ځمکه، څنګه پیدا کړي تو بری وي الله ایک یوازې پیدا کړي دي، وحده منفردا بخلقها، الله ایک یوازې پیدا کړي دي، د دې پیدایش کې الله منفرد دی، ان داسې پیدایش بل څوک نشي کولی. که خلک ډېر څیزونه جوړ دي کې که نه اسمان او ځمکه نشي پیدا کولی، جوړ دي کې دې په یو شی نشي جوړولی چې داسې اسماني څنګه چې داسې دی الله جوړ کړی نشو کولی. الله سره دې په پیدایش کې بل شریک نشته تو بری وي، څنګه پیدا کړي بالحق بالعدل، سمرقندي وي دا په عدل سره جوړ کړي دي، څوک ویلي بیان الحق د حق د بیان لپاره جوړ کړي دي، دا الله باطل نه دی پیدا کړي. قرطبی وی بالعدل والقسط، په عدل او قسط سره پیدا کړي برابر. قرطبی وی بکلامه، الله په خپل کلام سره په خپل قدرت سره پیدا کړي دي، الله او توی کن شان شو. ابن کثیر وی الله دا په حق پیدا کړی دی، عبس او د لبو د پاره نه دی پیدا کړی، دا د لوپر سړی سلو باندې دا سګیم نه چې بس روان دی دا سي پیدا کړی له تجزا کل نفس بما تسعى طه پنځه سمایت پیش کړي د پاره چې هر نفس لا بدل ورګي دا غس چې دی کی سو تو نجم 31 آیت پیش کړي دنیا سره پیدا دا ليجزي الذين ساءوا بما عملوا د پاره چې کسان لا داغي د بد عمل سزا ورکی او خيستا عمل کوونکو له داغي د خيستا عمل بدل ورکی بالحق دغه تفسیر دی وی ان فی ذلک یقین خامخا پدې کار کې په پیدائش د ازمکه او د اسمان کې لا آیتن خامخا دلیل للمؤمنین د مؤمنانو لپاره د الله د قدرت دلیل دی، د الله د خدای توب دلیل دی، د الله د الوهیت دلیل دی. استاد دی بوتانو سکړی دي عنکبوت سکړی دي ما تو خیا اسمانه جوړ کړي کزمکا لا آیتن بلا معنا خامخا عبرتون دي مؤمنانو د پاره مؤمن ذکر کړي چې هغه دینه فایده اخلي. دلیل په دې کې واضح چې الله پاک متفرد دی، دا خلق پیدائش هغه आवाज کړي دي، دنیا نظام هغه आवाज چلی. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما اوحي اليك، اتلو بیانوا تلاوت کوا ما دا غسو وحی الیک چتاته وحی کړي شوی دا من ربک استاد رب د طرفا. واقم الصلاه پابندی کوا د مانځو ان الصلاه یقینا داسې پابندی د منتنها من کول کوي عن الفحشاء د ښکار بدینا والمنکر د نارواونا ولذکر الله خامخ ذکر د الله اکبر غړ ډیر لوی دار سنام والله يعلم الله پويږي ما تصنعون پاغه چې تاسو کوي
منس کے کن کے سنگے کے اللہ تا پتہ تلاوت کے کن کے سنگے کے عمل پہ کے کن کے اللہ تا پتہ دا موجودہ آیت و رستو پسے آیت دا آیت و پسے پدے کے دعوت سلورا دا بیانی گی نبی سلام سره خطاب دے امت سره څنګه چې رستو آیت کې خطاب و مومنانو سره دې آیت کې دعا اوامر تلاوت د کتاب کوا د مون پابندي کوا دعا آداب دی او دعا اوامر دی لگا تلاوت کتاب او پدې باندې عمل کول داسې چې د مون پابندي کول د قران کې د مون حکم دی کنه د مون دو فائدې بیان شوې نهی کی د فحشاء او د منکر نام نهی کی فحشاء او د منکر نام او دویم دا چې د الله تعالی مون د الله تعالی ذکر دی ول ذکر الله اکبر او ذکر د ټول عبادتونو نه اکبر او لوی عبادت دی نبی صلی الله علیه وسلم تسلی مسلمان علم تسلی د دو خبرو حکم تلاوت وحی دویم د مون اهتمام خام دا اول سیز تعلق عام تبلیغ دعوت سره ده تلاوت وحی تلاوت قرآن او د دویم سیز تعلق د مسلمانانو جماعتی زندگی تربیت او اصلاح سره ده مون سره معاشره ډیره پاکه مزیدار وي اتلو اقرا طبری وی اتلو لولا تلاوت کوا قرطبی وی دا امر د تلاوت دے امر من التلاوت والدوب علیها دا سنگ لستلی پخپلم لولا او خلق ته رسوها ابن کثیر وی پخپلم لولا او محکم تبلیغ کوا دا غسو اوحی له کتاب وحی کړي شوی دا من الکتاب د کتاب کم قران چې تا الله را لګل دي ندا لولا قرآن لولے پدے باندې عمل کې وې سمرقندی وی امام رازی وی وربت ما قصدن پرېخو ربط تفسیر کې بخپل راځو کچره ته دی په کفر باندې خپکیږي ډیر خفاین تلولا قرآن جدا لستلی شي د دا پای جدا د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام او د نورو کسانو تبلیغ او دعوت پته ولګي تا ته پته ولګي قرآن لولا کنه تا ته به د خلکو جهالت معلوم شي تلولا زکه تلاوت ته تو کې نه تا ته بیا مایوسی نه راځي ته بیا نه خپکیږي دې کې تسلی ده تا ته ملایوي قرآن کې امام بیضاوی وی تلاوت کوا دا غسجدا نادر کړي شي وی دی په دې باندې الله تعالی سوام د دې حروف محفوظ کوا د دې د معانی او اظهار کوا بیان کوا استکشاف کوا زکه چې بار بار یو څه لوستي شي نه نو سوزونه انکشاف کیږي نه نو سوزو نو سوزونه مخکاره کیږي بل دا کار کا واقع میں صلاتا منزدا کوا د خپل فرائض سره د خپل واجبات سره رکوع داغه برابر کوا قرات او سجده او قعود او تشهد ټول شرایط داغه برابر روړه قرطبی او طبری دواړه معنی کی ول ان الصلاه یقینا منتنها منقول کی داسې منس کوا چغه حکم ورکیان الفحشاء والمنکر د بے حیانا والمنکر او د نارواونه د غلط کارونه منقول کی دیکھیں مفسرین نے اختلاف سے بیا پدے کہ جس سے مطلب دے دینا نسو کوئی دینا قرآن مراد دے صلات پہ مانند قرآن دے دیکھیں کہ کم روایت اگر نقل لنا بیا ضعیف سے ابن عمر نا اگر القرآن الذي يقرأ في المساجد قرآن چ مساجدوں کے اگر لستیشی دا ضعیف تھے ہاں وجہ دادا چ ابو جعفر میں سراش شیعی مجهول دے اگر متفرد دے پر روایت کے خپل پلار نا دا خپل زوی دا غنه روایت کیا پای کې متفرد دے نور وی چې نه دینه منز مراد دے صلات په معنی صلات ته او صحیح سند سره د ابن مسعود روایت نقل دی پدې کې ثم چې روایت نه موقوف دي صحابه اقوال دي څوک چې منز داغه د بدن نه منې نه کو د نه کې حکم وته نه کو نه دا منز د الله نه د نور لري کوي نزدیکی نه لري کوي ها دا د کې صحیح سند سره ده منز تر سوچ بندہ پا منز باندې دوام کی ہمیش گیری کین دے بدا فاشا و معاصی و نا بندی کی سمرقندی وی ابن جوزی وی علماء پا دے کدرے اقوال دی چھ سڑے صحیح منز کی انسان سنگ چھ دا منز کول پکاریو پاگی کی تدبر کئی دے بدا فاشا و دا منکر نا منی کئی دا منز تقاضا دا
دویم قولم پکې دغه دی الله دا نهي کی مونږ چې دی په دې دوام کی امام بیضاوی مون سبب دی د دې لپاره سبب دی چې دی په د ګناہوں نه بندي ځکه دې ته به الله یادېږي نفس کې به خشیت پیدا کیږي امام رازی مثالونه بلا بیان کړی دي درې څلور زه د هغې نه یو ویم لکه مثال د دې دا دی چې یو انسان دی لوی عظیم شان باچا خدمت کوي چې د باندې ډېر زیات احسانات کړي وي د دال ته یو مقام وي او د داسې یو بنده وویني د هغه د بندګانو نه چې هغه د خپل دربار نه هغه شړلی وي یو سړی هغه شړلی وي د هغه څه حیثیت نه وي دا انسان د دغه بادشاه هغه دربار پرېږدي او زی هغه کم چې شړلی شوی سړی دی او کم باغي د هغه سره ملګرتیا کوي او د هغه خبره مني نو د دې مثال داسې دی چې یو سړی لمونځ کوي د الله دربار ته ځي د الله دربار ته ځي که نه هغه ځان له حیثیت دی او بل سړی هغه د شیطان چې الله د خپل دربار نه شړلی دی د هغه خبره مني د هغه په چونګل کې ګیر دی مونږ داسې منقول کوي چې دله حیا ور دی چې زه به د الله مخې له څنګه ورځم نه شیطان خو باغی دی د الله نه بغاوت کړی ته وایي دغه خبره مني امام قرطبی ابن کثیر وی 5 وخت مونږ مراد دی سړی 5 وخت مونږ کې هغه د ګناہوں نه پاکیږي چاردام چې کوي سړی هغه سره ګناہوں بنديږي ګناہوں سړی نه بهيږي وستاسو خیال کړی دی یو سړی په دروازه باندې دریاب اونیر بهيږي دی پایږي 15 وخت اعلان بینه آیا د وجود باندې بخیری پاتې شي نیوینا دغه شان دی 15 وخت مونږ کول دا سړی نه ګناہوں لري کوي سنن ترمذی حدیث ته نټولو ګناہوں نه منکول کوي یو سړی ګناہوں کول یا به د شپې به مونږ کو سار به غلاګانې کولې امون به هم کو نبی اسلام د چاوي ناغوي د امونز بده بندي ګوره د امونز بده منې کوي دی ګنا نه امغه سی وشو چې سړی د ګناہوں نه راوړې ده نبی اسلام او فرمایي لما قل لكم ولما تاسو نو ویل مسند البزار کې دا حدیث نقل لې حیثمی محدث وی چې رجال ثقات رجال لدی سیدی رجال سیدی ښا سند سیدی نن چې په موږ کې د سړی وجود هغه مشغوله وي کنه او دا تصور وي چې د الله ته مخامخ ولاړ ما خپل ګناہوں او دغه سيزونه د تیادي دې دوباره ګناه نه کوي په مشکله باندې ځکه دی وجه بیا الله ته ودرېږم مازیګر ماښام په دغه سوچ او فکر باندې چې دی ودرېږي د ګناہوں نه بن شي فحشا او منکر دو داسې سيزونه بیان کړی دي اخلاقی مفاسد هغه دې دوه ټکو ټول اخلاقی مفاسد هغه گیر کړی دي فحشا او منکر ډېر داسې برایي دي چې هغه شهوانی جذبات او بے اعتدال سره هغه پیدا کیږي او په دمه دماغ ټوله معاشره به حیا کی او د خلکو نه بیا بالکل هغه احساس اوس چې دا به حیايي ده نو په تیر شو قومونو کې لوط علیہ السلام قوم هغه به طور مثال قرآن پیش کړی دی اوس موجوده زمانه کې جدید فکر او فلسفه او نوې تهذیب په برکته نوې به حیايي په معاشره کې راځي نیمګړي لستونی نور نه خلکو نه د دې خلکو مقابل کې هغه لوط علیہ السلام قوم بالکل معمولی به تخکار شي او خلک و چې څومره ته به حیا دومره به ترقی یافته دومره به ترقی یافته دومره به ته اګه څوک به تنقید کی نغه ته به وقوفه او د قیانوسی حیات ولا ښکاری دویمه برایي چې کومه ده هغه تما ایرسو پدې کې چې کله به اعتدالی پیدا شي کنه دا د خپل حد نوزي نه خلکو مال او مرتبه سره او ګریډ سره ډېر زیات دلچسپي پیدا کیږي کنه دا غیر د لفظ د منکر استعمال شوی دا د معروف ضد دی په دې کې هغه ټول برایي شامل دي چې پاکیزه معاشره چې کم د خرابوي باغې باندې د دې مثال هغه قوم عاد او ثمود هغه قوم شعیب پیش کړی شوی دی خدای په شکل کې چې ای معاشره او معیشت سم تباہ کړو نه دا قرآن ذکر داس د و چې ندر بحال الناس مثالونه مونږ بیان کړل مثالونه یوازې د عنکبوت نه دي بلکې دغه مخکې خلک هم دي ولا ذکر الله اکبر خامخا ذکر د الله یادول د الله اکبر غډیر لوی دی څنګه لوی دی امام طبری وی صحیح معنی دا
چې یادول د الله چې د خپل بندگان یا دی په خپل مجلس کې دا ډېر لوی خبره ده. خیال دې زمونږ یادول نه الله یادول. فذکرونی اذکرکم ها زب یادوم تاسو. هغه د الله یادول تاسو لا هغه ډېر لوی دي. ابن عباس معنی کی ذکر الله ایاکم د الله یادول تاسو لا اکبر هغه ډېر لوی دي. د سنه لوی دي من ذکرکم ایاهو د تاسو یادولو دا غنه تاسو چې هغه یادوي نه دا کم دي کمزور دي معمولی په مقابله دغه د یادولو تاسو لا. قطعه وی ولا ذکر الله اکبر ودا معنا دا لیس شیء افضل من ذکر الله بل مانم پکې یاد راغه. ها دغه مانم ګوره صحیح ده سند صحیح ته. ها قطعه وی ولا ذکر الله اکبر لیس شیء افضل من ذکر الله اس افضل نشتا د الله د ذکر نام. الا بذکر الله تطمئن القلوب دغه زیات کې کنه دې کې صحیح حدیث نقل بل سوک چې الله یاد کې په خپل ځل کې یاد کین الله هغه په خپل نفس کې یاد کې څنګه چې دغه د شان مطابق نفس دی. سوک چې الله په یو مجلس کې یاد کین الله په لوی مجلس کې یاد کین داغه نه بهتر او مزیدار مجلس کې د پرختو مجلس کې. سوک چې الله تزان نزدیکی د یو لیش په مقابل نه الله نزدیکی ځان هغه ته د یو زراع د یو غز په مقدار باندې. سوک ځان الله ته یو غز یو ګام ور نزدیکی نه الله تعالی هغه نه زیات ځان ور نزدیکی. سوک الله ته په دمه ور روان نه الله په منډه راځي څنګه چې دغه شان مطابق راتللی. ښه دا دغه د شان مطابق راتللی. مونږ په دې نه پوهیږو چې هغه څنګه راځي. هغه زما ستاون ته ګرځیدل هغه نه دي. ښه والله یعلم الله پوهیږي ما پاغه څه تصنعون چې تاسو کوي یا خلکو تاسو مانځ کې څه کوي مون صحیح کوي کنه کوي مون په ټیم کوي کنه پرې دی دا الله نو ویریږي مون مزای کوي تو بری وي. سمرقندی وی معنا دا یا خلکو تاسو چې څه کوي که خیر کار کې که شر کار کې نه الله ته پته ده. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. مسلم ہونا نہیں چاہیے کہنا باندھو. ہاں دا گورے اس ولا تجادلوا او بحث مکوي اهل الكتاب کتابیانو سره الا بالتي مگر پاغه طریقه حیاسن چغړه رخصته ده. الا الذين مگر اګه سان د کتابیانو ظلمو منهم چې ظلم کړي د دین ناغي سره بحث په سخته سره کول شي. وقولوا آمنا کله چې بحث کوي او سره نو آیو ته چې موږ ایمان راوړل دي بالذي انزل الینا پاغه چې موږ ته نازل کړي شوی دي. وانزل او پاغه سم ایمان درو انزل الیکم نازل کړي شوی تاسو تورات او زبور انجیل منو اجمالا و الہنا دا متوا چې حقدار دی عبادت زمونږه و الہکم استاسو حقدار د عبادت لایق واحد نغی کیو الله دی. ونحن له مسلمون مونږه خاص دا هغه الله فرما برداریو. امام رازی مخکې سره بتړون دا سی د آیت کله چې الله طریقه بیان کړه د ارشاد المشرکین هغه ته داغي طریقې بیان کړه او دا ویل چې څوک ونفع من انتفع پیدا سری دا غینا داغي هم ذکر وکړو چې څوک پکې فایده حاصله کی سم شي مسلمان شي. او بیا د نبی سم د مایوسه ذکر وکړو دا غا هم ذکر وکړو چې دا او دا غا سم ذکر وکړو چې د مایوسه نه مسنګ منه کېږي. نو اوس طریقه بیانې د اهل کتاب او د ارشاد د اغي د پویولو مخکې د مشرکانو د پویولو طریقه بیان کړه آسان را بدل اوس د اهل کتابو د پویولو طریقه بیانې دا دریم او څلورم ادب دلته بیانېږي. ما خدا څه ته وې نه ټیم بدل کړل نه دی خو بیا خو صحیح ده ښه او که نه زه 6:05 کې شوم. دې آیت کې دریم او څلورم ادب بیانېږي. وختینی آیت کې دوا ادبونه بیان شو چې کتاب لولا او مونږ کا په خپل ټیم. اوس دوا نور ادبونه بیانې د اهل کتاب او اهل علم پورې دا ادبونه خاص دي. دا دوا ادبونه اخیری خبره ذهن کې کېده وي. دریم ادب دا دی چې دغه خلک کله پتا سو اعتراضونه کی دغه کتابیان نه ته اغیله په خطرې کا جواب ورکا
الا باللتی هی احسن. دا درېیم ادب دی. ته چې هغې سره ډیبیټ کې د کرسچین سره او د جیوز سره کتابیان خو دي که نه، هغې خو رسالت ملائک کتابونه آخرت دا عقاید خو د هغې شته که نه، هغه خو د مشرکانو غونته نه دي. مشرکان خو د هیڅ هم نه مني، کافر خو دغه هیڅ هم نه مني، دی خو دغه خبرې مني، دي سره لږه په طریقه خبرې کوه. څلورم ادب دا دی وقولوا آمنا بالذي انزل الینا وانزل الیکم. مجادله او د مناظرې په وخت کې فیصله به په کتاب منزل کیږي. په خبره ورسېده دی سره د کتابیانو سره د مجادله مناظرې په وخت کې فیصله په کتاب منزل کیږي، آسمانی کتاب باندې فیصله کیږي. ځکه چې ایمان لرل صرف د آسمانی کتاب خاصه ده، یعنی مونږ په یو کتاب ایمان لرو هغه به آسمانی وي. زه دغه شانت نور کتابونه خو نه منم کنه. او د ټولو آسمانی کتابونو مقصد هغه توحید دی. ولا تجادلوا اهل الكتاب، او بحث مکوي کتابیانو سره اے مؤمنانو، الله منه او رسول منه تاسو ته يهوديانو نصارانو سره تاسو بحث کوي الا بالتي هي احسن، مگر پاغه طریقو سره بحث کوي چې هغه خسته ده. بالجميل من القول، قول خسته مزیدار خبرو سره کوي. هغه څنګه خسته دی؟ امام طبری وی وهو الدعاء الى الله بآياته، الله طرف ته را بلې دغه آیتونو دلایل سره، الله طرف ته را بلا پایتونو سره په دلایل سره. ابن جوزی وی باللتی هی احسن مراد بسی اغه لا اله الا الله دې وضاحت وکوا. امام مجاهد وی معنا دا انها الکف عنهم، داغي نزان بندو سا تنگوي ما کله چې هغه جزیه درګي او که جنگ نکی نه می تنگوا. دریم معنا دا باللتی هی احسن چې په قرآن باندې هغه دعوت ورکوا، قرآن باندې را بلا. امام بیزاوی وی الا باللتی هی احسن معنا دا الا بالخصلة التي هي احسن، په خیسته اخلاق سره غیرا بلا. کاغي بدتمیزی کی تو سره نرم خبره کوا، کاغي غصه کی نه تو غصص کا، کاغي شور شغب کی نه تو نصیحت او خیر لټوا، غصه بدن مراوله. امام رازی د دې په تفسیر کې بیا غرابت لیکل دي ښا، هغه ما شروع کیوه او تفسیر کې دا وی چې ان المشرک جاء بالمنکر، مشرک چې کوم دی خو منکر کارونه کوي، څنګه چې مخ کې وې ناغه سره کې سختی کې نه خیر کوا. او کم چې کتاب دی کنا کتابیان دی اهلی کتاب دی فجاء بكل حسن، اغي هر خسته عمل هغه منل دي کړه دي، خو زمون پیغمبر نه مني، توحید اغي مني، کتابونه مني، رسولان مني، قیامت مني، ندي سره لګوټي ښه اخلاق استعمال واخا د مشرک په مقابل کې. امام رازی لیکلی دي الا الذين ظلموا منهم، لیکن هغه کسان چې زیاتی کې دي کتابیانو نه زیاتی کوي. سمانا امام مجاهد وی ګوره کتابیان سره خو نرمه رویه ساته، خو کم کتابیان سختی کوي، شری دی د شر خبره کوي، نه تو ته د خیر خبره کوه. خو الا الذين ظلموا منهم که زیاتی کوي نه هغه سره لږ خیر لږ زور نه ولا ورکا، بدل تی واخله. هغه زیاتی سره کاغه دا وی چې الله تعالی بل الہ شته دی، یا دغه نازول شته دی، یا دغه شریک شته دی، یا وی چې ید الله مغلوله، یا وی چې الله فقیر دی او موږ مالدار یو، یا محمد صلی الله علیه وسلم لازیت ورګي، هغه پدې کې نه دی. بیا هغه سره سختی وکا، هغه پسې تورم روبا سره شي. بیا خبر باندې نور سره تفاسیر وکړه. جابر انه قول پدې کې نه کړل چې بیا پسې تور روبا سره شي ښا کا الله شریک ثابتی په دغه حالاتو کې ښا. ابن کثیر د جابر قول نقل کړی دی چې الله مونږ ته دا حکم کړی شوی چې څوک د الله کتاب مخالفت کی کنه چې مونږ په تور ووخه. امام بیزاوی چې کړي دی افراط او تفرید کی کنه، عناد کی، ظلم کی، الله اولاد ثابتی یا لوازمات کی یا جزیه نه ور کوي، ناغه سره بیا تیزی کول شي ښا. سو کوئی آیت منسوخ ته، سو کوئی نه دی منسوخ هو، خو صحیح قول دا چې آیت منسوخ نه دی. امام مجاهد ابن عباس نه نقل چې آیت محکم دی دا منسوخ نه دی، دلیل په دې باندې نشته نسخ نو، کم چې نسخ وي ناغي نسخ نشي ثابتوله. وقولوا دعوتوا یا مننا مونږ ایمان راوړل بالذي پاغي انزل لینا چې موږ نازل کړی شوی دی،
وانزل او ایمان لرو او پاغه سوندل نازل کړي شوی دی لیکم تاسو ته دا وایي الله مؤمنانو ته خبره کوي چې کله کتابیان سره تاسو بحث مباحث راشي نه په دې طریقو ته خبره کوي دا او توایخه امام طبری وی امام طبری امام بخاری رحم الله یو حدیث د ابو هريره نقل کړی دی چې کتابیان به تورات دا لوستو مدینه کې عبرانه کې او داغه تفسیر به مسلمانانو ته مطلب به او عربی کې بیانو نبی اسلام فرمایل چې دې تصدیق هم کوي او تکذیب هم کوي بلکې دا سو تو وای آمنا بالذی انزل الیکم وانزل والهنا والهکم دا آیت وی دا وتوای انزل الینا وانزل الیکم ها صحیح بخاری کې هم دا موجود دی ها لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم د اهل کتاب تصدیق هم کوي او تکذیب هم کوي تصدیق ځکه مکو دا ته پته نشته چې دا ریشاوی که دروغ وي تکذیب مکه وای دا کړه پته نشته کې دې چې صحیح شسته غلط وي او کافر شي په بدا او تو اجمالی خبر او تو کا چې مونږ منو شیخ رحم الله به چې مونږ مخکې کتابونه اجمالی منو او دا قرآن تفصیلی منو ښه صحیح بخاری کې دا روایت موجود دی قرطبی ابن کثیر وی عن حمید ابن عبد الرحمن هغه د معاویه رضی الله عنه دا خبره اوریدا یحدث رحتا من قریش بالمدینه چې خبره کوله قریش ته د قریش یو قبیله ته یو ټولګی ته مدینه کې د کعب الاحبار ذکر راغی نو چې ان کان من اصدق هؤلاء المحدثین الذين يحدثون عن اهل الكتاب چې دا ډیر رښتینی د کعب الاحبار دا يهودي علم وکنه رښتینی د نور کتابیان نه کله کله دیم دروغ وي موږ په دروغ تجربه کړی دا کنه دروغ وي ادا خبر ابن کثیر او قرطبی دواړو لیکلي صحیح بخاری کې دا موجود ده دالانو صدق ولانو کذب دا خبره بوته کله کوي ابن کثیر رحم الله د دې آیت ا تفسیر په دې طریقه باندې کی چې کله تا د دې داسې خبرو کی کنه چې دا غیر رښتینواله او دروغجنواله نه معلومیږي او سره سه علم نوی ذریعہ نوی نه موږ به داسې نه کو چې دا غیر تکذیب وکړو او داسې هم نه کو چې دا غیر تصدیق وکړو ها موږ به ایمان اجمالی لرو دا خبره ابن کثیر لیکلی ولکن نؤمن به ایمانا مجملا معلقا علی شرط ٹھیک شو هغه مشروط په زمونږ ایمان هغه په دې چې دا وهو ان يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا قرآن او حدیث موافق وي ټیک ده اګه نه وي بل بیا موږ نه منو وإلهنا وإلهكم واحد زمونږ الہ زمونږ معبود او زمونږ رب او تاسو رب غي کیو دې ونحن له مسلمون مونږ خاصه غلا تابعدار یو مونږ دا غلا حکم منو مونږ غلا اکیو منو مونږ مسلمانانو دا تابعدار یو مونږ تاسو غونته نیو اے يهوديانو اے نصرانیانو چې د خپل مولانو نه مونږ خدایان جوړ کړی دي ارباب دې نه مونږ نه جوړو بلکې مونږ د الله حکم منو لفظي معنی ته ګورم مثل الذين حال کسانو اتخذوا چې ګڼل دي من دون الله سوا د الله نه اولیاء مددګاران کما سیلنګ عنکبوت پشان د حال د جولاګی دي اتخذت چې جوړل دی یو شی بیتن کور ورته وي و انه هن البيوت کې ډېر کمزورې په کور نه کله بیت العنکبوت خامخا کور د جولاګی دي لو کانو یعلمون کاش کدا مشرکان په دل نه قبرون لا اولیاء نه به خدایان نه جوړول ولدی د عنکبوت د جولاګي د کورغون ته کمزور دي هیڅ نه پیدا نشي ورکولې بعد او باران په ګرمه کې دا مشرکان په سختۍ کې پیدا نشي ورکولې ولې مله پرې خره ان الله يعلم ان الله خپويږي ما په حال هغه سيدعون چې دی را بلی دی عبادت کې من دونه دا غیر الله نه علاوه من شین کار سوي الله ته حال معلوم دي چې دا څومره زیات کمزوري دي او هو العزيز او الله هغه زور ورده دا غن علاوه چې سړي کمزوري دي الحکیم الله حکمتونو ولده وتلک الامثال دا مثال ندین دربوها مونږ دا بیان للناس خلق د پوهې د پاره وما يعقلها خو پورا نه پوهیږي په دې مثالونه الا العالمون مگر عالمان خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی اسمان او زمکه بالحق د حق د کار کول د پاره دغه مشرکانو څه کړی دي دغه شریکانو ان فی ذلک لایکن خامخد دې سيزونه پیدائش کې دلیل دی د الله د یو والی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره اتل ما اوحی الیکم لولا بیانوا هغه سجدا ته وਹੀ کړی شو دا مې رب کا استاد رب د طرفه
کدا مشرکان نه پوهیږي په شرک باندې اړم دي ته مخه پکېږه قرآن لولا په دې کې تاریخ ته د مشرکانو تباہي او د پیغمبرانو د صبر واقم الصلاة پابندي کوه د مانځه مونږ رواج ورکې معاشره سره پاکيږي ولې ان الصلاة کې اندازې پابندي د مون تنها من کول کې نه الفحشاء د ښکار پلیته نه او المنکر او د نارواونه ولا ذکر الله خامخا ذکر د الله یادول په مون سره په قرآن سره اکبر دا ډېر لوی دی ارسنه یو دا معنی ده یا د الله یادول الله چې تاسو یادي دا ډېر لوی دی د تاسو یادول نه الله لا دواړه معنی صحیح دي والله یعلم والله پوهیږي ما تاسنون باغ چې تاسو یې کوي ولا تجادلوا بحث مکوي اهل الكتاب کتابیانو سره الا بالتي احسن مگر په خسته طریقه الا الذين لا مگر کسان ظلموا منهم چې ظلم کړي دین ناغي سره باس په سختۍ سره کوي وقولوا آمنا وای دي ته مونږ ایمان راوړل بالذي باغ سون دي لینا چې مونږ نازل کړي شوی دي وانزل الیکم باغ سون نازل کړي شوی تاسو ته و الهنا حقدار د عبادت زمونږ و الهکم حقدار د عبادت تاسو واحد یک یو دی ونحن له مسلمون مونږ خاص دا غلا تابعدار یو سبحانك اللهم